بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. محسنات معنویه آغاز ذکر کېدل نو پای کې اوشوي ته سبق منګه طباق او بیا د طباق قسمونه مقابله او تدبیج دا ویلو چې دا په اصل کې د طباق قسمونه دي. بیان ویلو ادماج دته ویل کېږي چې د کلام سیاق دا د یو معنا لپاره شوی لیکن په ضمنن هغه پکې یو بل معنا ته چرنده پکې هم شامل وي دې ته ادماج ویل کېږي لکه اقلب فيه اجفاني كاني اعد بها على دهر الذنوب یو خدا کلام در دې لپاره راوړل چې لکه زه د شپې مال خوب ناراضي او یو طرف ته سترګاړو ما او بل طرف ته سترګاړو د دې لپاره کلام راوړل شوی دی لیکن بده کې ضمنن یو بل خبره طرف ته پکې دا اشاره کړې ده چې مطلب د زمانه هغه بوجونه په ما باندې زیات دي زمانه هغه ظلمونه په ما باندې زیات دي نو هغه وېزش مارو منو دا د جنرال خوب ناراضي او د دې ادماج یو قسم دی چای ته ویل کې استتباع ورته استتباع دي ته وایي چې د یو شي د تعریف کول چې پای په نتیجه کې د یو بل څه تعریف په خپل باندې راشي د یو څه تعریف کوي او دا تعریف په داسې طریقې سره وکړي چې دای په نتیجه کې د بل څه تعریف په خپل باندې راشي لکه دلته شعر لیکل دی سمح البديهة ليس يمسك لفظه فكأنما الفاظه من ماله چې دا وایي زما دا ممدوح دا دسې شاعر دی چې دی حاضر جواب دی او دسې حاضر جواب دی چې کله د تاسو خبرو کې خبره نه بندي الفاظ نه بندي د شي لکه څنګه چې دا گویا کې د الفاظ د مال دی لکه څنګه چې دی مالدار دی او سخاوت په ګډیر زیات دی نو که څوک ته مال وړي نه دی مال خپل جننده بندي نه نو د قشان دي کته ته څوک شعرونه مېرونه وای نه دی په فیل بدی د ډایرک اشعار جننده وای پای کې نه نو دلته کې دی اصالتن خدادره بداحت تعریف ته چې دی فیل بدی شاعر دی او ضمنن پرې کې دا خبره تبعا او ضمنن شامل ده چې لکه دی سخی هم دی نه دی استتباع وای چې د یو سیز مدح او تعریف د بدسي طریقې سره کوي چې پای کې ضمنن د بل سیز دای په نتیجه کې ضمنن د بل سیز تعریف او مدح دا وشي دا ته وګورئ تاسو ومن الادماج ما يسمى بالاستتباع او د ادماج نه یو هغه دی کم د جنوم ورکول کېږي استتباع یعنی د ادماج یو قسم استتباع ده استتباع څه ته وایي هو المدح بشيء على وجه چې د یو سیز مدح په داسې طریقې سره بیانول یستتبع المدح بشيء آخر چې هغه تابع کوي مدح د یو بل سیز یعنی چې هغه دای په نتیجه کې د یو بل سیز مدح د تبعان چرنده راشي كقول الخوارزمي لغه د خوارزمي دا قول شو سمح البديهة ليس يمسك لفظه فكأنما الفاظه من ماله سمح البديهة یعنی زما دا ممدوح دا سخیره سمح معنا سخاوت بدیهت یعنی فی البدیه شاعر یعنی حاضر جوابی کې زما دا ممدوح سخیره په حاضر جوابی کې زما دا ممدوح سخیره ليس يمسك لفظه نه بندوي خپل الفاظ نه بندوي نه رکاوي خپل الفاظ فكأنما الفاظه من ماله گویا کې د الفاظ د مال د دنه دي لکه څنګه چې د سخیره او مالدار دی سخاوت کوي نو خپل مال چې دا نه ودرې بلکې خپل مال ور کوي یو لا بل دا قشانتي چې کله او ته خبره وکي نو دا هغه ته فی البدی
هغه ډایرکټ خبره دی دا ورته کوي هغه الفاظ نو درې نو اصالتن پکې د بداحت او د حاضر جوابي تعریف ته او ضمنن او طبعا پکې د سخاوت ثابتول دي هغه پوه شو به باندې ها وم نهم نمبر مراعات النذير څه ته وایي وجمع امر وما يناسبه لا بالتضاد راجمع کول د یو کارونه هغه چې مناسب دي نه دا چې د دې په منځ کې تضاد مطلب دا دی یو څو کارونه یو ځای کول یو څو سيزونه یو ځای کول چې د هغې په خپل منځ کې د یو بل سره مناسبت چې دا موجود وي او تضاد د یو بل سره نه وي دې ته مراعات النظیر وایي مراعات النظیر معنی دا ده چې د نظیر رعایت ساتل د نظیر چې یو څو سيزونه داسې راجمع شي چې د هغه سيزونو د یو بل سره مناسبت وي د یو بل سره تضاد چې نه وي د مراعات النظیر وایي پوه شو به معنی ها یو څو سيزونه راجمع کېدل چې د هغې په خپل منځ کې د یو بل سره مناسبت وي د یو بل سره په منځ کې تضاد نه وي لکه دلته کې شعر لیکلی دی اذا صدق الجد افتر العم للفتى مكارم لا تخفى وان كذب الخال یو خو د دې لفظي معنی ده اذا صدق يصدق په معنی رښتیاواله او الجد جد دو معنی دي یو جد نیکه ته هم وایي او جد چې دا نصیب حصے ته هم ویل کېږي دلته ته نصیب او حصہ دا مراد ده ها اذا صدق الجد کله چې د انسان بخ رښتینی شي یعنی حصے برابر شي نو افتر العم للفتى يفتري افتراء بمعنى جوړول عام خلکو ته هم وي او عام چې دا تر ته هم ویل کېږي عام تر ته هم وي او عام خلکو ته هم عوام خلکو ته هم ویل کېږي نو افتر العم نو خبري جوړي درو جوړي خلق للفتى مکارم فتى مفرد فتيان جمع ده ځوان ته وي للفتى مکارم د مکرمه جمع ده مکارم د مکرمه جمع ده خوري اخلاق ته ویل کېږي نو للفتى مکارم د نوجوان د پاره خولي اخلاق دي لا تخفى خفيه يخفى په معنا پټېدل لا تخفى چې نه پټېږي و ان كذب الخال اگر که تکذیب وکړي دي خال نو خال دو معنی دي یو د خال معنی چې نه دالکا دغه د ماما او یو د خال معنی چې نه د خیال دی دلته د معنی خیال او ګمان دی اوس وګورئ دلته کې په دې شعر کې درې سيزونه جمع شول یو جد جمع شو جد عام او خال نو جد عام او خال دا درې چې دي کنه دا خو د دې د سيزونه جمع شول چې د دوی د یو بل سره مناسبت ده د یو بل سره تضاد چې نه نشته لیکن دلته کې د دینا معنی نه مراد د جد نه مراد نکاح او د عام نه مراد تر او د خال نه مراد ماما نه دی بلکې د جد نه مراد چې دا حصہ او د دویم نه مراد عام نه مراد چې دا لکه عام خلق دی او د خال نه مراد چې دا ګمان دی لکه پوه شو به معنی دا مراد نظیر اذا صدق الجد افتر العم للفتى مكارم لا تخفى وان كذب الخال اذا صدق الجد کله چې دا حصہ رښتینی شي یعنی بخت د انسان دا رښتینی شي نه افتر العم للفتى دروغ جوړي دا عوام للفتى مکارم او دا د ځوان د پاره داسې اخلاق دي قول لا تخفى چې نه پټيږي و ان كذب الخال اگر که ګمان کوي دري هغه خیال یا دروغ جنکه هغه لره خیال یا ګمان فقط جماعه دلته بری شعر را جماعه راغله بین الجد والعم والخال دا جد عم او خال بمنس کې والمراد بالاول الحظ وإذا جدنا مراد نه کنه له بلکې جدنا مراد حصہ نسبه وبالثاني عامه الناس او دا عام مراد دا عام خلق مراد ترتن مراد
وبالثالث ظن ای دریم نه مراد چې دا خیال نه دی دا ماما نه دی بلکې خیال او ګومان څخه مراد دی په دې پوه شوې بس دی زه واړو